أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرة آيات نمبر 114 ومن أظلم او سوق دی ومن او سوق دی اظلمو زیاد ظالم ممن د هغه چانا منع چې منکی مساجد الله د الله د کورونو نه ایو ذکر دا چې یاد کړی شي فيها د الله په دې کورونو کې اسمه نوم د الله وسعا او کوشش کی فی خرابها په خرابولو د دې کې په خرابولو د دې الله د دې کورونو کې سرګ د دې آیات شین نزول دادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت پشپغم کال باندې اراده وکړه سره د سوار لسو ملګرو سوار لسو صحابه ور سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ټول اراده وکړه چې موږ زو مکه مکرمه ته التکبا عمره ادا د عمره د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منوره نه سلد سلو سوار لسو کسانو سره د سوار لسو صحابه کرامو دی اراده وکړه چې موږ زو التب عمره ادا کو واپس بیا راشو نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت چونکه نبی علیه السلام مخکې هجرت کړو او دا د هجرت شپږم کال نو نبی علیه السلام سره د خپل ملګرو اراده وکړه چې موږ زو عمره به ادا کو واپس پراشو نو چې کله دی د حدیبیه مقام ته ور ورسېدو نو مشرکین مکه ول مخه تروتل ورته تاسو مو عمره ته نه پریدو تاسو مو بیت الله شریف ته نه پریدو نو نبی علیه السلام او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دی د عمره د ادا کولو نه د بیت الله شریف ته داخليدو نه منع کړل په دې باندې الله پاک جل جلاله دا آیات چې کوم دی نازل او بعضی مفسرین دا عبد الله بن عباس رضی الله فرمایي او بعضی مفسرین د دې شان نزول دا ذکر کړل شان نزول چې د کومې وجه د آیات نازل شوي دي د شان نزول ویل شي چې د کومې وجه د آیات نازل شوي دي د شان نزول ویل شي دویم شان نزول د دې دادي چې د روم بادشاه تویتوس او د سره د عراق بادشاه مجوسی بادشاه دا تویتوس شو د عیسائی بادشاه دغه د روم بادشاه چې کوم دا عیسائی او د سر ټول ملګری د عیسایانو او دا بل بادشاه چې د عراق ته د مجوسی نو دی دواړو مشوره وکړه دواړه یو ځای شو او په شام باندې حمله وکړه چې کله په شام باندې حمله وکړه نو په شام کې يهوديان ټول قتل کړل جمعه تلل چې کوم کسانو مونږ کو غیم قتل کړل نور خلک هم قتل کړل تاریخ لیک دومره ویني او به ولې دومره ویني چې اسونه به کوم دی په غوینو کې ډوبېدل دومره خلک چې کوم دی قتل کړل او خنزیر او شراب او نجس چیزونه راواغستل او بیت المقدس ته ورلړ کړل او بیت المقدس روانو بیا د حضرت عمر رضی الله تر دوره پوری بیت المقدس روان پروتو بیا د حضرت عمر رضی الله په دور کې چې کله بیت المقدس قبضه شو فتح شو نو بیا حضرت عمر رضی الله دغه تعمیر وکړو بیت المقدس دوباره کوم دی جوړ نو وی چې په دې باندې دا آیات نازل شونه دوه شان نزول دي بعضی وی چې رومیانو او عراقیانو چې کله اتحاد وکړو دواړو او دواړو چې کوم دی په بیت المقدس باندې قبضه وکړه حمله وکړه يهوديان قتل کړل نو نمازیان به کوم چې کوم کسانو منځونه کول هغه هم قتل کړل او عام خلک هم قتل کو او بیت المقدس چې کوم دی روان کو خراب کو نو د دې باره کې د آیات نازل شوې دي عبد الله بن عباس وی چې نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه چې دا مشرکین مکه د عمره د دایګینا او د بیت الله شریف د دخول نه منې کړل په دې باندې آیات نازل شو نو دی کې الله پاک فرمایي ومن اظلم
ومن او سوق ته اظلم زیاد ظالم ممن د هغه چانه منع چې منکی مساجد الله د الله د کورونو نه اے مخلوق الله یعنی د الله د کورونو د الله مخلوق منکی اگر چې د دې د شان نزول چې کوم دی د خاص واقعیا سره تعلق ساتي شان نزول خاص دی خو مصداق او حکم عام دی چې څوک هم د الله رب العزت د کورونو نه د جمعتونو نه خلق منکی نو په دې زمره کې برازي په دې آیات مصداق به جوړي اګو په اړه طریقه باندې څوک د الله د کور نه یو سړی تنگول چې د الله د کور ته نه راځي جمعه ته نه راځي نو دا کس زیات ظالم دی دنه بل څوک زیات ظالم نشته دی الله پاک فرمایي نو چې د الله د کورونه څوک منکي د دې د پاره چې د الله کور ته نه راځي نو هغه په دې زمره کې چې کوم دی راځي د دې آیات مصداق جوړيږي ومن او څوک ته ازلم زیات ظالم ممن د هغه چانه منع چې منکی مساجد الله د الله د کورونو نه چې منکی د الله د کورونو نه د بیت الله شریف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه منکړي او دغه رنګ چې کوم دی د بیت المقدس کې نمازیان څومره چې کوم دی مونږ والو هغه چې کوم دی مړ کړیو نو منع چې منکی مساجد الله د الله د کورونو نه اے مخلوق الله یعنی د الله د کورونو د الله مخلوق منکی د الله بندگان منکی ان یذکر دا چې یاد کړی شي فیها د الله په دې کورونو کې فیها په دې کې نو په دې کې څه مطلب د الله په دې کورونو کې اسمه نوم د هغه یعنی نوم د الله ان یذکر دا چې یاد کړی شي فیها اسمه فیها د الله په دې کورونو کې په دې جمعتونو کې اسمه نوم د الله وسعا او کوشش کی فی خرابها د دې جمعتونو په خرابولو د جمعتونو په دې خرابولو کوشش کوي چې دا جمعتونه خراب کی ویران کی نو یو کو د دین مرادو د نبی علیه السلام او د صحابه دا واقعیا شي په دې باره کې نازل شوی دات مراد واغستل شي نو هغه خو د الله کور مشرکان روان کړي نو یعنی بیت الله شریف روان کړي نو خو صرف مسلمانانو دې من کړي نو اصل آبادی دا د جمعات اصل آبادی چې کم دنو دا ذکر دی د قرآن تلاوت دی دا عبادت دی او چې په کوم جمعات کې د الله ذکر نه کیږي عبادت پکې نه کیږي د دین نور روانوالي سی لګ ټول نه زیات روانېدل د جمعات دادي چې په دې کې څوک ذکر نه کوي عبادت پکې نه کوي د قرآن تلاوت پکې نه کوي نو بیت الله شریف کې هو چې کوم دی بوتان پراته 300 بوتان پکې پراته هغه هم پکې عبادت نه کو نو د جمعات اصل آبادی چې کوم دنو دا عمارت نه دی دا بلډینګ نه دی د جمعات اصل آبادی دا د الله عبادت چې په دې کې د الله عبادت وکړل شي نو دی مشرکان خو په ظاهره کې بیت الله شریف روان کړي نو خو خلک د عبادت نه منع کوي چې عبادت ته څوک نه راتلل نو دا روان حسابيږي ځکه چې د جمعات آبادی دا په عبادت سره ده جمعات په عبادت سره آبادیږي په ذکر سره آبادیږي د قرآن په تلاوت سره آبادیږي نو باقي کې کوم دي بوتان پراتو نو الله زکه فرمایل کو دغه مراد شنو وسعا او کوشش کی فی خراب دای په خرابولو کی اولئک او کدا دغه مراد شي بیت المقدس ته مراد شي د عیسایانو د واقعیت مراد شي چې د روم عیسایان رالل او ځان سره عراقي بادشاہ ملګری وو او په دغه شام باندې قبضه وکړه په شام باندې حمله وکړه هغه چې کوم د مسلمانان قتل هم کړو او بیت المقدس روان هم هغه په حقیقت کې بیت المقدس روان کړ نو کدا ته مراد شي نو بیا به حقيقي روانول د جمعات مراد شي او کنه دا بل واقعیت مراد شي نو بیا به حقيقي روانول ته مراد نشي خو د عبادت نه منع کول دا د سیدی لکه جمعات چې سړی روان کی وسعوا کوشش کی فی خرابها بخرابول د جمعتونو کې اولئک هم داخلك ما كان لهم اسحق نشت دویتا ان يدخلوها دا چې دوی داخل شي د جمعتونو ته یعنی د کافرانو ته د مشرکانو يهوديان د اسحق نشتا چې دی د الله دی کورون د داخل شي الا خائفین مگر یریدون کی نو الا خائفین مطلب دا دی یو مطلب دا دی چې مسلمانانو د الله پاک فرمایي چې مسلمانانو دا خو کارو پکار خدا وا چې دا مشرکان نجس دي انما المشركون نجس دا مشرکان نجس دي د الله کور ته مو پرې دی نو پکار خدا وا چې تاسو د الله د کور منی کړی د بیت الله شریف نه منی کړی چې بربند توابونه ته کول بوتانه به چې کم دی اخیو نو پکار خدا وا چې تاسو دی چې کم دی د بیت الله شریف ته نه پرې خو دی خو الټه شو تاسو بیت الله شریف ته نه پرې دي لہذا دی په جهاد سره او یراوي په جهاد سره دی او یراوي په جهاد سره چې کله دی او یریږي نو کو دی به داخلي کې جمعتونو ته او چرته د الله کورونو د داخلي کې ډېر په یاره سره به داخلي یې دا معنا مراد ده
ما کان لهم اس حق نشته د کافرانو د پاره ان يدخلوها دا کافران دا چې دا کافران داخل شي د الله کورونو ته الا خائفین مگر یریدون کی یا دغه معنا مراد شو او یا دا معنا مراد شو چې دغه مسلمانانو د خوشخبری ده چې ان شاء الله الله به تاسو ته فتح درکړي او داسې وخت پر راځي چې دا کافران به بیا مسجد حرام یعنی بیت الله شریف ته نشي داخلي دي او کو داخلي ګنوم ډیر په یری سره به د مسلمانانو نه داخلي او هغه شان دي او شوم بیا چې کله فتح مکه او شوله بیا نبی علیه الصلاه والسلام او فرمایل چې د نن د دې کال نه علاوه د دې کال نه بعد به یو مشرک چې کوم دی حج لدلته کې نه راځي او یو کس په چې کوم دی د بیت الله شریف نه بربند طواف نه کوي هغه ارس چې کوم دی نبی علیه الصلاه والسلام ختم کړ نو الا خائفین یا دا مراد دا معنی مراد ده چې په کار خداوه مسلمانانو چې دی تاسو دوره په جهاد سره یې وي چې دی مسجد حرام ته جمعتونو ته داخلي دي نو چې په یاره سره داخلي دي او یا دا معنی چې ان شاء الله الله به تاسو له فتح درکړي نو دا کافران به بیا جمعتونو د تاسو نه ډیر په یاره سره داخلي تاسو به بیا دین پرې اولئک هم داخلك ما كان لهم اسحق نشته د دوی ان يدخلوها دا چې دوی داخل شي د جمعتونو ته الا خائفین مگر ویریدونکي دغه دا اختلاف دی چې مشرک او کافر او دی جمعه ته داخلي دي شي کو نشي داخلي دغه د فقهاو اختلاف دی امام سی وی امام ابو حنیفه رحمه الله یعنی احناف وی موږ چې په مسلک باندې اغي وی چې مشرکان جمعتونو ته داخلي دي شي خو په شرط دی چې دی پاک وي او د جمعه د آداب او خیال ساتي د آداب او د خیال ساتلو سره داخلي دي شي او امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې یو جمعه ته دین شي داخل دي سره داخلي دي نشي جمعه د دې داخله چې کوم دي جمعتونو ته ممنوع د پلیت انما المشركون نجس مشرکان چې کوم دي پلیت دي جمعتونو ته نشي داخلي دي او امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې مسجد حرام یعنی بیت الله شریف ته او بیت المقدس یعنی مسجد اقصی بیت المقدس ته او مسجد نبوي ته د دریو جمعتونو ته مطلقاً نشي داخلي دي او نور جمعتونو ته کو داخلي کینو د مسلمانانو نه اجازه واخلي بیا داخلي دي شي او د مسلمانانو نه اجازه نه بیا غستې دي داخله جمعتونو ته دا ممنوع ده دا حرام ده دا درې وړه مسله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه چې دی باندې سپلیتی نه وی ظاهری او نجس نه وی نه په جنابت کې نه وی او دغه رنګي د جمعات ته آداب او خیال ساتینو بیا دی داخلي دي شي بغیر د چا د اجازه نه مسجد حرام ته داخلي دي شي نه بیت الله شریف ته مسجد نبی ته داخلي دي شي بر الا خائفین لهم د دوی د پاره په دنیا په دنیا کې خزيون رسوي ده د کافرانو د پاره رسوي په دنیا کې دا همغه چې کوم دي کمزوري شوی مسلمانان خپل کار مو پرېخې دي اسلام مو پرېخې دي په پوره دین باندې نه چلی کو نه دی وجه نه ټول مشرکان په موږ باندې انختی کله فلسطین کې ډبي کله برما کې ډبي کله چې کوم دی یو ځای کې ډبي کله بل ځای کې ډبي حالانکه د دې بر رسوي وي یا به دې ټیکس ورکی مسلمانانو لا دا کافران او یا به سره قتل او جهاد ورس یا به مسلمانی کی دا کافران او کوم مسلمانی کی نو بیا به ټیکس قبلي د مسلمانانو ټیکس په ورکی جزیه به ورکی نو الله به مسلمانان معاف کوي او کو دا نه ویني بیا به سره جنگ کوي نو په جنگ دوه خبرې کې دي شي یا به کوم دی قتلی او یا به کې دیان کې نو خپل وینځه غلامان به جوړي دی په دنیا کې رسوي دی د رسوي ذلت ژوند تي نو کومل شي نو عمر رسوا شو کومل شو نو عمر رسوا شو او کو جیلیان شو نو بیا هم د مسلمانانو به وینځه غلامان وي زنانه به وینځي وي او نارینه به غلامان وي نو د غلامو د ساروي یو مثال څنګه ساروي په میلو کې خرڅي کېدای شي غلامان په میلو کې بیا خرڅي خو په شرط دی چې مسلمانان شي نو لهم د دوی د لپاره په دنیا په دنیا کې خزيون رسوي ده ولهم د دوی د لپاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی ولله المشرق او هم د الله دی المشرق مشرق والمغرب او مغرب اثر کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم وشو په ول وجهه شطر المسجد الحرام نبی علیه الصلاۃ والسلام په موږ باندې ولاړو موږ کې ته الله حکم وکړو چې د بیت المقدس نه مخ راوړو بیت الله شریف نبی علیہ السلام شپارس یا ولس میاشتې بیت المقدس طرف ته مونږ کړی دی بیا ته الله پاک حکم وکړو بیت الله شریف ته مخ نبی علیہ السلام چې کله قبله بدل کړله نو يهوديانو بیا اعتراض کوي دا څنګه دین دی چې کله الله پاک وی بیت المقدس طرف ته مونږ کوي کله وی بیت الله شریف ته مونږ کوي په دې باندې الله پاک دا آیات نازل کړو الله پاک وی ولله او هم د الله دی المشرق طرف ته مشرق والمغرب او طرف ته مغرب شمال او جنوب د هر څه د الله دی
فاینما تولوا پس کم طرف ته تاسو مخ کوئ فثمهم هلته کې به وي وجه الله مخ ته الله. نو د الله زمونږ استاد په شان مخ نشته. الله د ټولو خبرونه پاک دی. الله د انسان پوزه ده، غوږونه دي، خوله ده، الله د دې ټولو اعضاونه پاک دي. خو وجه الله د دې نه به تعبیر کولی شي چې توجه د الله، یعنی هر ځای کې کو تاسو یو مشرق طرف ته مونځ کوئ، کو مغرب طرف ته مونځ کوئ، هر طرف ته تاسو مونځ کوئ، خو تاسو باندې د الله پاک توجه ده، الله پاک تاسو ویني او الله پاک چې کوم دی تاسو په هر چیز باندې خبردار دی. وجه الله یعنی مخ ته الله، چې کوم طرف تاسو مخ کوئ نو هلته کې به الله مومئ، د الله توجه په تاسو باندې، الله په تاسو طرف ته متوجي. ولله هم د الله دی المشرق طرف ته مشرق والمغرب او طرف ته مغرب. فاینما تولوا پس کم طرف ته تاسو مخ کوئ فثم پس هم هلته کې به وي وجه الله توجه د الله. ان الله بشک الله تعالی واسع فراخی کوونکی دی، علیم او پوهه دی. واسع وسعت کوونکی دی الله پاک، فراخی کوونکی دی په خپل حکم کې، او علیم او الله پاک په دې هر څه باندې پوهه. په دې کې د الله پاک لوی حکمتونه دي. الله پاک لومبي وی مسجد اقصی ته مونځ کوئ، بیا وی بیت الله شریف ته مونځ کوئ. نو اصل کې په دې بیت الله شریف کې او په مسجد اقصی کې خو ټیک خپل برکات شته دي، خو دا خو د الله حکم دی چې بیت الله شریف ته مونځ کوئ. اوس مونږ تاسو نه څوک تاسو بعضې خلک اعتراض وکړي چېرې تاسو مونږ بوتانو ته سجدې کوو، تاسو بیت الله شریف ته سجدې کوئ. نو مونږ ورته مونږ بیت الله شریف ته سجدې، تاسو بیت الله شریف ته مونځ نه کوئ. نو مونږ ورته مونږ بیت الله طرف ته مونځ کوو، خو بیت الله ته مونځ نه کوو. څنګه بیت الله طرف ته مونږ مونځ کوو، خو بیت الله ته مونځ نه کوو، مونځ الله ته کوو. خو الله راته حکم کړی چې بیت الله شریف ته مونځ کوئ، مونږ بیت الله شریف ته مونځ کوو. او که الله مخکې حکم کړی وي چې مسجد اقصی یعنی دغه ته بیت المقدس ته مونځ کوئ، نو صحابه بیت المقدس ته مونځ کوو. مونږ خو د الله د حکم پابند یو چې الله څنګه حکم کوي. او دې کې د الله پاک ډېر لوی حکمتونه دي چې الله وي قبلې طرف ته مونځ کوئ، نو ټول مسلمانان په یو طرف باندې مونځ کوي. او که الله طرف نه متعین کړي نو چا به دې طرف ته مونځ کوو، چا به دې طرف ته کوو، چا به دې طرف ته کوو، چا به دې طرف ته کوو، هر طرف ته الله دی. خو الله دې کې ډېر لوی حکمتونه دي. یو حکمت پکې دی چې د مسلمانانو اتفاق پیدا شي، اصل شي اتفاق دی. نو دې باندې الله پاک دا آیات نازل کړو چې الله پاک هر طرف ته چې کوم طرف تاسو مونځ کوئ. او دغه رنګ اوس هم زمونږ استادانو چې قبله ګډه وډه شي مسله ده. مثال یو سړی ځنګل ته وتی دی او تیاره د شپه ده او د شپې مونځ کوي، یا روز د خو باران دی او طوفان دی او تیاره ده، دته د جهت پته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده، کعبه کوم طرف ته ده، او هلته څوک تپوس کوونکی هم نشته دی. نو دې په خپل زړه کې نیت وکړي چې کوم طرف ته د سوچ برابر شي، دې طرف ته قبله ده. مثال په تور د یو سړی چې کوم دې سوچ وکړي او هغه دې طرف ته مونځ وکړي چې دې طرف ته کعبه قبله ده، نور خاطر ته مونځ وکړو، د مونځ شوی دی، د مونځ شوی دی. ځکه شوی دی چې هر طرف ته الله پاک دی، چې کوم طرف ته تاسو مخ کوئ الله وي ځان ته کېږم، تاسو ته متوجه یم. نو دا قبله الله پاک د دې لپاره مقرر کړی ټول مسلمانان په اتفاق یو طرف ته مخ کړي. نور په دې کې څه شی نشته دی، خدا الله حکم د دې لپاره کړی دی چې ټول مسلمانان نور هر طرف ته الله پاک شته دی. اوس خو د الله حکم د بغیر د قبلې نه ګورې مونځ نه کېږي، قبلې ته مخ کو. او کو یو ځای کې انسان باندې قبله ګډه وډه شوله او تیاره ده، دته پته هم نشته دی او څوک د تپوس هم نشته دی، نو دی به خپل زړه کې نیت وکړي چې د زړه کې کومه خبره مضبوطه راغله چې دې طرف ته قبله ده، هر طرف ته چې د مونځ وکړو د مونځ چې کوم دی شوی. ومن اظلم ومن او سوق ته اظلم زیاد ظالم ممن د هغه چانه منع چې منکی مساجد الله د الله د کورونو د الله د مساجدونه ايو ذکر دا چې یاد کړی شي فيها د الله په دې کورونو کې اسمه نوم د الله، د الله ذکر پکې وکړي شي. وسعا او کوشش کوي دغه کس فی خرابها د الله د دې کور په خرابولو کې، اولئک هم دا خلق تی ما کان لهم چې هیڅ حق نشته د دوی ان يدخلوها دا چې دوی داخل شي د الله کورونو ته الا خائفین مگر یریدون کی، لهم د دوی د پاره په دنیا په دنیا کې خزي رسوایی دا، ولهم د دوی د پاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی. ولله او خاص ته الله دی المشرق مشرق والمغرب و مغرب شمال او جنوب په تاسو عذاب کړه ټول د الله دی. فاینما تولوا پس کم طرف ته تاسو مخ کې فثمهم هل تجبوي وجه الله توجود الله، ان الله بشک الله تعالی واسع خاوند فراخ دی علیم او پوه دی.
ومن او څوک اظلم زیات ظالم دی ممن د هغه چانه منع چې منګي مساجد الله د الله د کورونو نه اے مخلوق الله د الله د کورونو مخلوق منګي یعنی د الله بندگان منګي ایو ذکر دا چې یاد کړی شي فی هذا الله بدی کورونو کې اسمه نوم د الله پاک وسعا او کوشش کی فی خرابها د الله د کورونو په خرابولو کې اولئک هم دا خلق تی ما کان لهم چې اس حق نشته د دوی ان يدخلوها دا چې دوی داخل شي د الله کورونو ته الا خائفین مگر یریدون کی کو دی داخلي کې نو یریدون کی مسلمانانو په غلبي دی به یریدون کی داخلي لهم د دې لپاره په دنیا د دې مشرکانو کافرانو لپاره لهم د دوی لپاره په دنیا کې خزي رسوایی دا ولهم د دوی لپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی ولله هم د الله دی المشرق مشرق طرف ته مشرق والمغرب او مغرب فاينما تولوا بس کم طرف ته تاسو مخ کړه فسمهم هن تگی بوي وجه الله توجود الله ان الله بشک الله تعالی واسع خاوند فراخه دی علیم په دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين تزمون رازش خدای زمون له واړه ټول ګناهونه معاف کړي څومره غلطي کوتاهي زمون راغلي الله مونږ ته معاف کړي الله مونږ ټول د سیسی د قران د تفسیر ترجمه کول توفیق او طاقت راکړي الله مونږ ټول د قران فوها د قران فهم راکړي اله العالمین زمون د ټول ناراضي شي خدای اله العالمین ټول مسلمانانو سره د رحم کرم احسان معامله او فرمای اله العالمین خصوصا د فلسطین مجاهدین الله خپل مدد او نصرت سره شامل حال ک الله د فلسطین مجاهدینو د فتح او کامیابی ورک اله العالمین د دې په مقابله کې چې کوم يهوديان دي اله العالمین د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې و الله مختز مکه خالق اله العالمین څومره کافران مسلمانانو ته نقصان رسی او اسلام ته نقصان رسی الله هدایت ورته نصیب خدای کو هدایت قسمت کې نیست او نابود کا د خپل قهر او غضب په سپېړه باندې و الله اسلام غالب کا کفر مغلوب کا الله مسلمانان غالب کا او کافران مغلوب کا اله العالمین مسلمانان مجاهدین دی اله العالمین د کافرانو سره اړم دی اله العالمین په کومه خوره باندې چې اړم دی الله خپل مدد نصرت سره شامل حال الله د مالونو او جانونو او عزتونو حفاظت او فرمایا الله د ټول مسلمانانو په خال باندې او رحمېګا ټول مسلمانانو ته فتح او کامیابی ورکا اله العالمین د کافرانو ذلیل او رسوا خدای پاک خاتمه زموږ د ټول بل خیر او بال ایمان کا په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره زموږ د ټول مسلمانانو په جبه دا کلمه چالو کړه لا اله الا الله محمد